وسله ورکړي یو باچا خان ورله د مینې فلسفه ورکړي چا چې هم د ولس د شر په حواله یاد کړي ما د خدای خدمتګارانو حواله ورکړي زما د قام بچي له هر سړي وسله ورکړي یو باچا خان ورله د مینې فلسفه ورکړي چا چې هم د ولس د شر په حواله یاد کړي ما د خدای خدمتګارانو حواله ورکړي ما د خدای خدمتګارانو حواله ورکړي د میډیا ملګري نو زمان خاصه شکریا دا کوم چې څومره ملګري دلته کې راغلي بیا زه بالخصوص د خپل تحصیلي منډه د عوامي نشل پارټۍ د تحصیل تنظیم د هغه سره د کونسل تنظیمونه او د هغه سره ویلج کونسل تنظیمونه منتخب نمایندګان څومره د عوامي نشل پارټۍ راغلي دلته کې تاسو ته علم دی چې زمونږ د عوامي نشل پارټۍ په غونډه صوبه نه بلکې په غونډ مرکز کې مرکزی سطح باندې د عوامي نشل پارټۍ د فارمسازي یو مهم روان دی په هغه کې موږ نن زه د الیکشن کمیشن د عوامي نشل پارټۍ د کوز د ضلعي د الیکشن کمیشن چیرمن په حیث باندې په تحصیلي منډه کې نن زمونږ فارمسازي لپاره کم ارګنایزینګ سیټ اپ جوړ شو په هغه کې شکر الحمدلله غونډ 15 وانه کونسل او 43 ویلج کونسل هغه کې صاحب رای مشران راغلي او هغه خپل رای ورکړه او زمونږ د تحصیلي منډه لپاره ارګنایزینګ سیټ اپ جوړ کو هغه کې یو چیرمن هغه زمونږ ملک ممتاز صاحب زمونږ جنرال سیکرټري صاحب وسه سمیع الله خان زمونږ صدر صاحب هغه وسره راغی او د اطلاعاتو لپاره وسه زمونږ بخویدار صاحب دغه سی وسه نور ملک ایوب صاحب او زمونږ ډاکټر صاحب او ګلمالي خان ډاکټر صاحب یو وسه زمونږ د بل ورور دی 15 ویلج کونسل دی هغه د منتخب ملګری منتخب کړه چې دوی په احسن طریقه باندې ان شاء الله د خپل د فارم سازي چې دا کوم مهم دی هر کوڅه هر ډبې هر چنې ته ان شاء الله دوی رسي دوی به تحصیل جوړ کوو او د به تحصیل نه پسته ویلج کونسل جوړي نو د ویلج کونسل په سطح باندې ان شاء الله زموږ د مهم د استراتیژي او موږ به خپل صوبې له خپل مرکزی کم مشران دي زموږ مرکزی صدر اسپندیار خان ته صوبایي صدر مل خان ته دغه سیستم څومره مشران دي دلته کې ضلعي صدر بدر خان ای صاحب د ټولو ته د قندهاني ولا ورکو چې ان شاء الله د عوامي نشل پارټۍ د فارم سازي او د ممکن مهم شروع کړي دا په احسن طریقه باندې منګه سر ته رسو دغه زمونږ پلانینګ او ان شاء الله راینده لپاره به زموږ دا پروسس چې څومره دی دا به مرکزی سطح نه راواله د ویلج کونسل سطح ته ان شاء الله دغه سر ته رسیدي خیر